السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو مسافرونو دلشاد خاکسار یو ځلی بیا تاسو ته د اورمور نیوز دی طرف نه او د اورمور بالا د خپل اورمور بالا کلی نه مخاطب یم تاسو ته د مونږه په دې کلی کې ما بل ورځ په خپل آی ډي باندې فیسبوک آی ډي باندې لا یو هم کړی و د دغه لپاره چې د مونږه په د اورمور بالا کلی چې کوم خور دی هغه ته چې کوم دی نو کسان د مونږ د کلی کوزيږي او هغه شوکیږي د هغه نه موبایلونه پیسېګانې اغستل کېږي او د دغه سیټ نه چې کوم دی کسان راځي او دویمه خبره چې کوم دی په هغې باندې خو خلک خاموش څه پاتې کېږي چې دلته کې د ادارې سټاف سره چې کوم دی د بټو د مزدورانو نه پیسې هم اخیستلی کېږي موبایلونه هم ترې نه اخیستلی کېږي ټیک شوه اوس پکې چې کوم دی یو داسې واقعه راغلې ده چې د مونږه قومي جنازګاه چې کومه ده د هغې نه هم چې کوم دی نو ګیټونه هم وړلی شوي دي ورسره دېخوا مقبره چې کومه ده د هغې نه هم سمرسیبل وړلی شوي دي او د دغې ادارې سره چې کومه جنازګاه ده د هغې نه هم هغه پیپونه میپونه هم وښکلی شوي دي سبا به چې کوم دی نو د جنگلي چې کومې قبرونو ته لګېدلي دي په دې باندې به هم خلک راګزه شي دلته د ما د کلي یو څو کسان چې کوم دی نو په دې کلي کې زه نن ګرځم دوی نه معلومات کوم چې د دوی تاثرات رایه چې کومه ده په دغې باندې څه ده او جنازګاه چې کومه ده نو جنازګاه له به هم ځو السلام علیکم وعلیکم السلام ادم خان ماما دا راته ووایه لکه په دې کلي کې چې دا کمې دغه شروع شوی دی لکه دا خلک شوکېږي د خلکو نه دا پیسې اخیستلی کېږي اوس پکې د جنازګاه نه چې کوم دی نو هغه ګیټونه هم لاړه هغه سمرسیبل هم لاړه نو په دې هکله باندې لکه د تاسو رایه څه ده د خلکو ته ته څه وې نو خلکو ته دا وینا کول غواړي چې دا کلي مشران چې دي چې اتفاق وکړي او د دې خبرې مخنیوي وکړي او که چیرې د دې مخنیوي ونشي نو دا خبره به کم ځای ته ځي نو خو بیا نور هم زیاتېږي دا خلک که نه دا ټول نشین مشین خلک راځي او دا شیزونه وړي دي دغه پکار دی چې دې باندې سړی یا تانې سره خبره وکړي یا پې باندې مثال لیکلي رغونکي دي خلکو سره خبرې ترې وکړي نورانشاه خان هم د ما د کلي ما سره ولاړ دی د دوی نه هم معلومات کوو چې د دوی رایه او ماینډ کې د دوی څه دي السلام علیکم وعلیکم السلام نورانشاه خان دا راته ووایه لکه په دې کلي کې چې دا کم حالات شروع شوی دی کسان هم پکې شوکېږي په دې خوړونو کې او د ادارې سټاف سره او په دې لارو کې ټیک شوه جي او اوس پکې د قومي جنازګاه چې کومه ده د هغې هغه ګیټونه هم چې کوم دی نو هغه هم خلکو یوړل د دې په دې هکله باندې تاسو رایه څه ده نو بس زه خو به دا ووایم چې دا خو یو غلط عمل دی چې دا خلک یې کوي او بله خبره دا ده چې خبره د غربت هم ده خو که د غربت هم ده نو مطلب دا دی چې مزدوري وکړه نوره څه چاره وکړه دا خو ډېر بد کار دی چې غلا کېږي په یو کلي کې دا د ټول کلي بدنامي ده نو مطلب دا دی چې اوس دا کلی کینی او یو کندي والا دا میټینګ وکړي او مطلب دا د غلو مخنیوي وکړي نور بس د دې به څه وکړي نو پټغال باچا دی او که د دې مخنیوي ونشي نو دا سلسله به کوم طرف ته ځي دا به دې طرف ته ځي چې بس اوس خو لا په کورونو کې محفوظي وکړي دی شي بیا کورونو ته هم راوړي یاره زه دا ویل غواړم چې زموږ په علاقې کې زموږ په کلي کې الحمدلله غلط سړی نشته دی نه د لارو شکول ولا شته نه داسې دغه شته دی خو زموږ نه اپله پراته دی کیم زموږ نه پروت دی په کیم کې هر قسمه نشه خرڅېږي هر قسمه شی پکې ملاویږي داسې رانه د خوړ نه اپله غاړې باندې هر یو شی ملاویږي الحمدلله موږ په کلي غلط سړی نشته دا ټول د هغه دغه خلک راغلي خلک دي دا هر څه کوي خو لکه زموږ خلکو له دا پکار دي چې دا یو ځل نه دی دا دوه درې ځل دغه لارو والی شوه دا بله لارو والی شوه د هرټ والا د هوایي والا لارو والی شوه د موږ خلکو له پکار دي چې دې څخه بندوبست وکړي څوک ورته کښېني مخکې خو چې مشران وایي چې پخوا به داسې څه کاره شوي بیا به سړی ګیر شو اوس نیکه ورځ ته ورځ هر یو شی کېږي چې کم صحیح خلک دی هغه ټارګېټ کېږي نه او کم چې څوک وایي دا دی څوک وایي پلان کې دی څوک وایي ډنګلی دی نو زه به درته یم چې یو سړی ما سره کېږي او د ما خبره څوک اوري والله کرنه په دې علاقې کې نه څوک غلط کار وکړي نه څه خو دا ده چې مونږ یو اواز اوچت کړو نه کړو د مونږ خبرې ته څوک څه نه وي څنګه جي دې کلي د مونږ مشران دي ذمہوار دا مشرانو ته پکار دي دو مخنیوي وکړي او لارو کو پولیس تم پکار دي نو کلی کې خپل مشران او که د دې مخنیوي ونشي دا سلسله به چېرته ځي نو بس سلسله به همداسې روانې بس واړه ستر به همدا ډاکې کوي نن سبا خو نشې عام دي ایس ملاویږي چاس ملاویږي دلته لنډ ایریا کې ملاویږي چې هم تپوس وکړو نه پولیس والې تپوس کوي نه د مونږ کلي یو مشر تپوس کوي چې هلکه راشې تا دې کلي کې څوک چاس خرڅوي د کلي کې څوک خرڅوي نه کلي نه ګیر چاپېره خرڅېږي دلته د مردا ګل شټاپ باندې خرڅېږي منځ کلي کې خرڅېږي دلته ادارې شټاپ کې خرڅېږي او مړو شټاپ کې چاس خرڅېږي باندې مونږ ټول کلي هلکان ځي او چارج ماس راوړي هم د دغه علاقو نه ورته ملاویږي نو السلام علیکم وعلیکم السلام نو به دا خلک پوه شه کم چې دا خلک غلاګانې کوي دا معلوم خلک هم دي
او که اوس ته وښیم نو هم پوه شو ما سره دې څوک شي او 15 کسان ډایرک ورسره پوه شو زه هم ورسره کېږم اول زه یم او زه پوه شو ورسره او ډایرک د هغه له پوه شو مړی نه رانیسو و د دې ټول منافقان بې ایمانه دي د سړي زامن دي نه چې سړي زامن یې خو ښه خبره خو د سړي بچي دي نه پوه شو ټول هغه ارامین پکې ورسره یو ځای شوي دي چې یو لخته پوه شو فیصلې کوي په بل لخته یې پوه شو الټه هغه لین دیڼې ورسره برابر د دې څیز د مخنیوي لکه ونه شو که نه لکه مونږ دغسې سلسله وي لکه دا کومه چې روانه ده دا سلسله به بیا کوم ځای ته رسي پته درته شته دا مونږ له اتفاق پکار ټول یو شو مونږ په دې تنظیم جوړ کړو اول تم سره شي پکې بلم شي پوه شي دغه بهتره خبره به دغه میډیا باندې بیر کو چې کوم بدلام سړی بس خبره ختمه ده صحیح چې ډېره مننه الله دې عزت وکړه مننه ملګرو او کتونکو د خپل اورمرباله کلي جنازګاه سره زه ولاړ یم د مونږه د جنازګاه چې کومه قومي جنازګاه ده د دې اورمرباله د کلي یعنې دقه د ما کلی دی او دا جنازګاه د مخامخ کارینی او د دلته نه چې کوم دی نو غل راځي او دومره په ډاډه زړه باندې راځي د دلته نه یعنې دا ګیټ وګوره د دلته نه چې کوم دی نو تمبه وړي ده دا یعنې دا ځای نړولی دی د دلته نه چې کوم دی نو د دې نه هغه پیپونه میپونه غار سیس چې کوم دی د دې نه چې کوم دی نو دغه غل د وړي دي ټیک شوه جي دلته کې مین ګیټ چې کوم دی د مونږه د جنازګاه د دې جنازګاه نه یعنې دا ګیټ ته نه وړی دی دا ته نه ویستی دی او خرڅ کړی دی زه پرون راغم ګل استاد چې د مونږه کم دی د مونږه د قبرونو استاد دی هغه سره زه ما یو سپیرټ واغېشتو نو هغه ما ته وویل چې بچی په کلار کښېنه او د غولو کې ډکې مو په دې باندې خوره واچوه په دې خبرې باندې چې دا دومره کلي او دا دومره په دې کې چې دا څومره دا کم دغه پراته دي دا کم خلک پکې پراته دي نو چې دی په دې سیس باندې اکشن نه اخلي نو ګل استاد وی چې دا کسان خو ما هم نیول کنه دا خو ما د اجرول هم دلته کې د خلکو له بوتل کنه د هغې باوجود هم چې کوم دی نو د خلکو سبا به دا خلک راوچت شي بله ورځ دلته د مونږه په دې خوړ کې د مونږه په خوړ کې د ګډو واله باندې دوو کسانو ته ماچی ایښي دي او ګډه یې ته نه په موټر سایکل باندې سورکه او ګډه یې ته نه بوتله د ما د دې کلي په دې خوړ کې چې کوم دی کسان کو شوي دي پیسې ته نه اخیستې شوي دي موبایلونه ته نه اخیستې شوي دي دا هم ورته ویلې شوي دي چې په دې خپې باندې وله د مونږه د اورمرباله د دې د ریس ټاپ سره چې کوم دی د بټۍ د مزدور نه دلته کې چې کوم دی پیسې اخیستې شوي دي د بټۍ د مزدورۍ پیسې موبایلونه ته نه اخیستې شوي دي او اوس چې کوم دی نو خبره پکې داسې زیاته راغله دا خلک به چې کوم دی په دې باندې د ما د دې اورمرباله د کلي دا مشران دا کم دا د محله لکي محله ډیوډي خیل محله بیخیل محله مندور خیل محل دا ټول کلی دی په دې کې زه محلې هم نشم شمارلی په دې کې زه کپر هم نشم شمارلی او د هغې باوجود چې کوم دی د ما د دې کلي په دې مال باندې دی چې کوم دی د دې خلکو په دې مال دا مړه دي دا اوده دي که دا څه چل دی چې خلک د راځي او دلته کې دی چې کوم دی نو سبا به دا سلسله کوم ځای ته رسي اخر په دې کلي کې کمیټې نشته په دې کلي کې تنظیم نشته د دې کلي مشر چې کوم دی نو په دې سیزونو باندې چې کوم دی عمل درآمد نه کوي مشرف خان تاسو په دې اړه باندې څه وایي د مونږ دا خبرې خو تاسو واورېدې لکه دا داسې کیسې بودي چې کېږي دا په رڼا ورځې باندې چې غلاګانې کېږي د ما د دې قوم دا سیس چې کوم دی نو دا داسې په دې خلک په دې خېټې کې چې تپوس یې څوک نه کوي په دې هکله باندې تاسو څه وایي زه دا وایم که نه چې دا ټوله بې غیرتوب دی د مونږه چې مونږ نه وی که نه نو داسې کار به ډوکېدو نه ځکه چې اوس سړي ګیر شي او ما ته حواله شي او زه یې بیا پرېږدم زه پرې غور نه کوم نو دا مناسب ښکاري بې مناسبه ده که نه چې سړی ګیر شي چې 10 روپو شی وړی نو ته پې 10 لګوه ټول کلي له 2 نیم نه رسي 10 پې ولګوه چې هغه تر څه ورسې د دې ذمہدار څوک دی لکه د دې ذمہدار څوک دی چا له پکار دي دا کلی ولې مونږ یې ذمہوار یو که نه چې مونږ یې خدمت نه کوي دی به څوک کوي دا براله حکومت کوي یا براله بل څوک به رسي دی په آزاد به کوي دا به سبا دی لکه د خپلو مړو دا د مونږه خو دا مړي چې کوم دی نو دا پوره من نه دي یاره سبا به دی لم راشي دا خلکو د جنګلي منګلي دا به هم سبا یو سي سمول پکار دي یاره د تاسو د خپلې خولې لکه لږه وینا پکار ده چې څه کول پکار دي کول دا پکار دي ټول کلي له یو کمیټي جوړول پکار دي چې یو تنظیم جوړول پکار دي چې د هغې په دغه سره به هغې نه بیا موږ تپوس کوو چې هلکه ویلې دا کار وکړو د سړو دا کار ویلې وکړو سړی ګیر شي او بیا هغه سار له درته بیا برید ته وایي چې زه دغه دی رالم نو ملګرو د مشرف خان د دې خبرې نه به هم تاسو پوهیږئ د دې خبرو د دې کیسو چې کوم دی یو حل راویستل پکار دي ټیک شوه
او که بیا د دې حل مثال خبره کوم موجوده چې کم مشران دي او د دې حل نشي راوخکې زه خپله بیمارې سټې باندې چې کم دی په دې سیس پسې زه راوچت شوم خو لکه ګل استاد ما ته پرونه مې وی چې بچیا دا غیرت یوازې پتا کې نه دی بچیا په دې ورمړو کې یوازې ته نه هغه ما ته وویل په ډېرو غلطو الفاظو کې هغه ما ته وویل خو زه هغسې اوس نشم کولی ما ته یې وویل چې ښه په کلار کښېنه خو په کلار زه ځکه نشم کښېناستې چې زه دا پرتوک چې کوم دی نو دا زه د عزت دپاره اچوم دا کپړې چې کومې دي دا زه د عزت دپاره اچوم او د ما عزت ته چې څوک نقصان رسوي که نه که دا د ما سکه د خور میړم شو دا به درله زه په سر باندې ودروم خو لکه دې کلي ته زه خواست کوم چې مهرباني وکړئ دومره بېخوندتوب او دومره بېغیرتوب چې کوم دی دا په کار نه دی ګرو دا ماشوم رله د هغه ځای نه راغو دا تا څه دی دا لکه د ماما زوی دی نو دا هم څه ویل غواړي وي ماما د مونږ نه غلا شوي ده بچی تاسو نه څه پټ شوي دي چیلی کوم ځای نه کور مخې نه دا څو ورځې کېږي یو 20 ورځې به کېږي نو چا پټې کړي دي پته یې لګي غل نه مانوي ګاډي کې اچول دی ګاډي کې دنه اچولي دي څو چیلې دنه پټې کړي دي 2 ته چا زوی زه پراس ها د پر مامان وسې خدای دې وبخي ښه دا پکې نه دا پکې لا بل راغو ټیک شوه څو چیلې دي زویه 2 چیلې چې کوم دی نو راغلي دي او د دې افسر ماما دی خدای وبخي جنګریز دی د هغې د کور مخې نه په ګاډي کې اچولي دي او 20 ورځې وشوې هغه یې نه پټې کړي دي الله دې وکړي چې دا سلسله هم دقسې جاري او مونږ د بېغیرتوب په خوب باندې ملګرو مونږ جنازګاه له راغو د ما د کلي چې کوم دی نو دا د شماس حاجي صاحب ګلولي حاجي صاحب دی مشرف خان دی اجمل دی مندلي ماما دا ټول دلته کې مونږ باندې راغل قدرتي را باندې راغل بس د دوی نه تپوس کوو ګلولي خان ماما السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه ګلولي خان ماما په دې اړه باندې تاسو څه وایي د تاسو سوچ کې څه دي نو د موږ په سوچ کې خدا خبره چې دا د کلي کې ډېر تکړه مشران شته دي او ډېر ښکلي تعلیم یافته خلک هم شته په پولیس کې هم شته په ګورنمنټ کې شته په خلک ناپوهه اوس خو پوهه خلک دی که موږ خپل نشو کنټرول کولی نو پولیس موږ سره شته که نه پولیس ته د متفق ټول مشران لاړ شي دې ورته وایي د خوړ دې ورته وایي دا ډیوټي اصلیت کې دی پولیس ته بیا هم موږ د کلي خاص کر دا جنازګاه چې کومه ده دا خو د ټول کلي ده او نو ټول کلي له دا پکار دی چې بھئی دا کار چا کړی دی چې هغه لا واقعي چې سخت جرم پې کېښودی شي سزا والا ورکړولی شي ځکه چې دا خو یو جنازګاه ده لکه ګوره لکه مثال خبره کوم خوړ کې ما سره وشو دلته کې ما سره وشو زه چلو دا خو پرېږده د دې قومي سیس چې کوم دی د دې هم دا خلک تپوس نه کوي نو د دې تپوس خو په کار دی که نه کلي کې ښه سرکرده مشران شته دی کسان شته دی باید چې سابقه نادمان شته اوس پکې نادم جوړ شوی دی مونږ ټول یو دا نه چې یوازې دا ذمهواري د هغوی ده خو بیا هم هغه مثال د خلکو سلیکټ کړي دي نو چې تپوس د دې وکړی شي او که هغه معلوم شي نو هغه د په قوم ټول قوم دی راغونډ شي او ټول قوم په مخ کې هغه ته د سزا میلو شي ګلولي خان ماما دا راته وویل لکه که د دې سیز مخنیوی د دې خبرو ونه شو پته درته شته دا سلسله به چېرته ځي نو دا سلسله خو به ضروري خبره ده چې دا به کورونو ته راورسیږي اوس لارې دي جنازګاه ده خوړونه دي دا به ورو ورو د کلي ته رالنډېږي نو بیا باید چې د دې مونږ مخنیوی وکړو ټول په اتفاق سره دا نه چې دا یو کس ناظم دی یا بل دی نه ټول باید د کورنۍ په سر یو کس راغونډ شي په دا کلي کې ډېرې غټې کورنۍ دي او تکړه خلک پکې شته دی راغونډ دي شي مونږ به هم ورسره شو د پیسو امداد به هم کوو په جرګې کې به هم دغه کوو او دا ټول قوم به راغونډو چې بھئی راشئ ولې یو کمیټي دې جوړه شي او دا چې ولې د جنازګاه سره داسې وشي دا بې حرمتي هم ده په دې کې خو دا ټول مثال ټول کلي جنازې کېږي د کوچیانو پکې کېږي نو دا د ټول کلي د دې قوم د هر د دې ټولې دا ذمهواري ده چې بھئی د دې مونږ مخنیوی وکړو او چې دا چا کړي دي چې دله داسې یو سزا ورکړی شي چې هغه بچي هغه نوسیم یاد لري چې آینده بیا څوک داسې حرکت دغه شان پاکزي سره ونه کړي صحیح چې ډېره مننه وایي کور که د غر په سر کې هم جوړ کړي خو غل چې د خپله کوره وي تالا به کړي نو د ما خو خپل همدا رایه ده ځکه چې دا یو قومي مسله ده غل چې کوم دی هغه د هر چا غل دی هغه د پلار هم غل دی نو په دې متعلق د جمعې په ورځې
ډیری جماعت کې مطلب دا چې دا ټول خلک راغونډ شي او په دې د مشوره وکړي شاید دې څنګه مخنیوي وشي یا څنګه مونږ مخنیوي وکړو ځکه چې مونږ خو یو قوم یو نو قوم ته خو حکومتونه نه ټینګېږي مونږ دومره غټ قوم غټ کلی پروت دی او په دې کې مثال له چا نه چیلی پټېږي یا د چا مثال د هدیرې به حرمتي کېږي یا د جنازګاه به حرمتي کېږي نو باید چې د جمعې په ورځې د مانځه نه وروستو دا مشران خاص کر د هر کندي د هرې کورنۍ مشر بلکې د هرې کورنۍ دلته د هر سړي مړي دي خښېږي که نه دا د راغونډ شي او په دا ډیری جومات کې په دې یو متفقه لایحه عمل اختیار کړي چې بی د دې څنګه مخنیوي وکړو مخنیوی یې پکار دی مهرباني وکړئ لږ راوچت شئ ګوره دا خلک چې کوم دي دا نن چې دا څه کېږي قسم په خدای دا به مو پې سبا هېر شي فیصله تاسو کوئ چې څه کول پکار دی اوس مخکې او کم مشران چې دي هغوی ته مونږ عاجزانه ریکویسټ کوو په دولاسي باندې چې مهرباني وکړئ دې خبرو باندې چې کم دی داسې خاورې ماچوئ د دې سیس چې کم دی نو غور وکئ نن په ډېره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له سره د ما د خپله ټیمه اجازت ورکوئ په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو